بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حجرات دا مدنی سورت ده او دینه پیله 105 سورتونه نازل شوي دي. مدینه کې دا نازل شوه ده. سورة الممتحنه نه بعد دا سورت نازل شوه ده. په دې کې 2 رکوعون دي او 18 آیتونه دي او 342 په دې کې کلمات دي او 1473 په دې کې مکمل الفاظ دي. دا 2 رکوعون دي او حجرات نومای دی وجدو چې دا 4 نمبر آیات کې دالته کې د حجرات ټکر چی نو دی وجنه د دې سورت نومه سوره حجرات تو او حجرات دا د حجره جمع ده. حجره یل شي مکان ته یا کور ته، مکان ته یا کور ته، کچا کور وی یا مکان وی هغه ته حجره یل شي. نو دې کې د هغه ذکر ده د حجرات لفظ روغله ده. دی وجنه دینو ما چې دو هغه سوره حجرات یې شیدو. دا 2 رکوعون دي خو لیکن دې کې الله پاک ډېر غټه خبرې بیان کړي. په دې کې ډېر احکامات ذکر شوي دي. لکه خاص ذکر خصوصا ذکر چې شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام آداب په دې کې بیان شوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه آداب. نن خو موږ مسلمانۍ کوو یا یو چې یا الله د الله رسول په لارې څو خو لیکن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه زندګۍ نه خبر یو نه آداب نه خبر یو. نو بهرحال دا غرنګ نور دي کې انتظامی امور دي. نو پهلا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله، ای د ایمان والا خلکو تاسو د الله رسول نه مخکې ما ځئ. وتقوا الله، تقوا اختیار کړئ. ان الله سمیع علیم، بشک الله پاک ډیر اوریدونکی ده او ډیر علم لرونکی ده. په دغه آیات کې دوا شیونه ذکر کړل، 2 آداب. اصل دا مسله زده کوي چې تقدمو دا د دې معنا مخکې نه تلل، سبقت نه کول. مسله دا دو چې نیم خلک پیله چی شری مسله یو دا سره وروي چې مثال کې رمضان الروون دی، رمضان میاشت الروون دو. اوس رمضان نه چې پیله ایواد ویریزي دي یو سړی رضا نسی. نیم خلک ډیر ایمره ولا نیم دین یاد سره رضا نسی چې یاره رضا الروون دو موږ چې ټریننګ ته وکړو. خو لیکن دې کې مسله دا زده کوي کچېرې داسې وي چې یو سړی دا عادت ته دای معمول چې هر میاشتې اخیری ریزي کې دا رضا لري، بیا د رمضان نه پیله میاشت دو دې کې کدا رضا ولري دې ته اجازه شته. دا هیڅ مسله نشته. بیا خو کدا وچونه کڅ کوي چې به رمضان الروون د رمضان په استقبال کې رمضان نه پیله چې کومه میاشتو هغه کې دا څه کوي شعبان اخیری 29-30 منته دا رضا لري، دا مخ کې درومي، بیا دې اجازه نشته، دې نه منع شوی. دا غرنګي قرباني عید قرباني دو، عید قرباني هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې المنز کوم ځای کې کیږي هغه ځای کې چې المنز وشي هغه نه بعد تاسو قرباني کوي. انا پیله ما کوم کوم ځای کې دیهات دي هغه ځای کې المنز نه کیږي، هغه ځای کې پیله وشي څه مسله نشته. خو چې کوم ځای کې د عید المنز کیږي به عید المنز نه بعد ته قرباني کوي. یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي و حضرت برده بن نبار رضی الله عنه. دا ډېر مشفق او ډېر رحم دل صحابي و. دا چې کومه محله کې پته کېدال کنه هغه کې غریبون ډېر زیات وو. نو چونکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د قربانۍ فضایل وردل چې به قرباني دادو چې غریب تیر کا، مسکین تیر کا، فقیر تیر کا، داو کا ټول یو کا. دا مثلا فضایل چې کله وردل د داسې چال وکړل چې اختر ریز بس چې صبر چک شوال ډایرکټ چې کوم اوزا و څه شو غاډي تعلل کړل خپل چې کوم غریبون غوندون وو هغه کې وويشه وی چې یره چې دا اسی غریبون چې دوی تقسیم شي. بیا لوړل المنځ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د عید المنځ وکړل الروون ده بیا و کور سره خوریدل هغه زونه د غوشه په خونی بوینت لکه د غوشه چې په خېری ترکری چې په خېری هغه خپل بوین کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بوین چې دا هغه محسوس کړل. بیا مخ کې داسې کورونه خونه لکه دا اوس چې څرنګه بنگلې دي دا غټه چر دی ولې دي نه چې ته به چا کچا کور وای وا کمره بوا 2 کمرې بوي بس وا چپرا بوا بس هغه کې به دراو بنگلو خو سره هغه ټیم کې دمره سوچ نه چې دمره غټه بنگلې بو خلک یې به 15 کسان او غټ محلونه به جوړ کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاته وکړه چې د غوشي بوین چې تنرسي
دی صحابي ته وی حضرت برده بن نبار رضی الله چې یا رسول الله دا خو مو کور ده هغه نه بویر چې ځکه هغې ته چې د غوښه چېته ناروغله وی چې مو بس خپله قرباني چې وه هغه مې وکړله قرباني مې وکړله هغه پخېږي مو وی چې مو غریبون محلدار دي چې هغو ته چې موږ لمونځه نه څو چې هر څه دی هم عید په جشن سره وي نبی علیه صلات وسلام ته ووی چې نه د تو چې کومه قرباني وکړله دا خو داسې دو لکه عام د غوښه چې دا خو قرباني نه وشوه نبی علیه صلات وسلام چې یا رسول الله مو قرباني نه وشوه وی چې هغه قرباني دې نه وشوه اوس بیا ته چې یا رسول الله مو سره خو کور کې یو کچیکا پوتې ده هغه به شپږ میاشتې نه به زیات وي اوس به زه څه کوم بل چا خو مو سره شته نه مو خو چې کومه قرباني وه هغه خو مې وکړله او ته یا چې قرباني نه وشوله نو اوس به زه څه کوم نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې بس ته دغه کچیکا حلال کړه خو لیکن دا اجازت په صرف تو رسی تو نه بعد بل چاته دا اجازت نه میلویږي چې دا د شپږ میاشتو یا د 7 میاشتو کچیکا څه شي حلال کی دا مسله دې سره زده کړئ که د شپږ میاشتې ګډ وي او هغه داسې وي چې د کول مول سره برابر وي په دې باندې به قرباني کېږي دغه رنګې کچیکا چې یو کول وي چې نورو هغه سره ولګي هغه برابر وي ښه تر و تازه وي ښه زبردست وي بیا هغې باندې قرباني کېږي که نه هسې که کچیکا کول ناکام وي بیا په دې باندې قرباني نه کېږي صحیح شوله نو دا مسله ده نو دا رنګې دا یو وي چې تاسې الله او د الله رسول نه مخکې ماڅئ او بل دا واتقوا الله تقوا اختیار کړئ تقوا څه شه ده شارټ کټ تقوا دا د مفسرینو په دې کې مختلف تعریفونه کړي دي تقوا دوه دا شاید ګناه نه ځون بچ کول بس نیکی کول دا تقوا ده ګناه نه ځون بچ کول نیکی کول دا تقوا ده او زه به تاسو ته د تقوی د مفسرینو څه تعریفونه بیان کړم چې څوک څه یې لکه شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکلی دی غنیة الطالبین کې چې ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والیتام دا ټول آیات بیان کړه دا چې دا تقوا ده خو بهرحال تقوا دا ده چې یو سړی ګناه نه ځون باج کی او نیکی کوي دا تقوا ده نو دوه حکمونه دا راغلل چې یو الله او د الله رسول نه مخکې ماڅئ الله او د الله رسول څه فیصله ده هغه وکړئ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې تاسې خلاف ماڅئ خلاف الکتاب تاسې کله هم د کتاب الله او د سنت د حدیث نبی صلی الله علیه وسلم او د قرآن مجید مخالفت مه کوئ بس دا تقوا ده ان الله سمیع علیم بشک الله پاک ډېر اوریدونکی ده ډېر علم لرونکی ده یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ای دی ایمان والا خلکو تاسې خپل اوازونه مه اوچتوئ دریم ادب څه راغلل چې تاسې د نبی علیه صلات وسلام په اواز منتې پوس خپل اواز ما چګوئ یعنې چې د نبی علیه صلات وسلام اواز څه وي هغې نه د تاسې اواز چګ وي هغې په مخامخ تاسې چګ اواز سره خبرې مه کوئ موږ اوله نیم یارون لوړ وو که نه ورې ډېر سیاسي وو بیا چې دا خبرې موږ کوو بیا چې خفه کېږي چې موږ پسې خبرې کوي حکم دا ده چې د نبي علیه صلات وسلام اواز نه به ته خپل اواز نه څګئ خو لیکن د دې آیات شان نزول پهله بیانوم بیا په دغې خبرې بیا ارڅم شان نزول داسې ده چې یوه قبیله وه قبیله بنو تمیم دا څه شول دا مسلمان شول پهله د اسلام ډېره مخالف وه او ډېر غڅه وه خو بهرحال بیا دی څه وشول نبي علیه صلات وسلام تبلیغ دې ته دعوت هر شاعر وچلېدل نبی علیه صلات وسلام پیغام ورسېدل د قرآن پیغام ورسېدل دا ټول مسلمان شول چې ټول مسلمان شول بیا دی دا ووي چې اوس د موږ قبیلې مشر به څوک وي نو دی دوه کسان خواش کړل لکه هر کلی خپل ملک وي که نه د هر کور خپل مشر وي نو داسې پیله به قبیلې وي قبیلې به یو سردار و پنجاب کې چودریون دي چې چودري به اوس څوک وي نو دوه کسان یو اقرا بن حابس رضی الله شو ایو قعقاع بن معبد رضی الله شو دا دوه منته رای روغله چې یا د داشي یا د داشي دا قبیله خپل کې په دوه منته شوله دی وی چې نه سردار یو د سردار یو پیچار ده خدای دا دوه کسان خواش کړل دغه کوم خپل کې جګړه په کوله څه وی چې نبی علیه صلات وسلام ترڅو چې نبی علیه صلات وسلام څه فیصله وکړه بس هغه به موږ فیصله دا خلک روغلل د نبی علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شول چې کله نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شول دا خپله مدعا بیان کړله چې وی موږ خو
مسلمان شوی یو خو اوس ځون ته یو سردار لټو اوس نیم پکې چې عقرا بن حابس ته شي او یا نیم پکې چې کعب بن معبد د رضی الله عنهما د شي نو دا دواړو کې د یو شي موږ ته فیصله وکړه دی چې دا خبره کوله په دغه مجلس کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سو حضرت عمر رضی الله عنه سو نور صحابه کرامو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله پکې وی چې به څوک ته شي کعب بن معبد د شي حضرت عمر رضی الله عنه چې نه عقرا بن حابس ته عقرا بن حابس بن عقرا د شي دغه مانس کې اوازونه چګېدل حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې ابوبکر صدیق ته چې رضی الله عنه ته چې کله هم مو کله څه رائے کړی دوی ته دغه مخالف سي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مو خدا سي نه دیلی مو خدا وی چې به کعب بن معبد کې دا خو بیدو حضرت عمر رضی الله عنه چې نه د بل صحابي کې دا خو بیدو دا دشي په دې منته د دې आवाज نبی علیه الصلاۃ والسلام یا فیصله نه وکړي د دې आवाज چک شول الله پاک دغه آیتونه نازل کړ چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والا خلکو تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام आवाज منطق خپل आवाज ما چګوي پوسا امر ونیم بدتیون دی مشرک شرک کې مبتلا هغه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ازیر نظیر ده اوس چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ازیر نظیر شوال بچی تو د غلای کې د نتونه شروع کړي دي چک نتونه یای چک لبیک نوری دي شروع کړي دي نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ازیر موجود ده او ته دمره چک نتونه یا ملدونه دي شروع کړي دي دا دي شروع کړي دي بیا خو ته دغه د قران حکم مخالفت کوي بل اعمال ضایع کوي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا آیتونه به نازل شول کنه چې ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تعبت اعمالكم وانتم لا تشعرون کچری تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज نه خپل आवाज چکړل یا چې څنګه و مانس کې و بل سره خپل کې چګي आवाज سره خبرې کوي دا سیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې وکړلې نه تاسو اعمال بزای شي او تاسو ته پاته نه ولګي نو حضرت عمر رضی الله چې کله دا آیتونه نازل شول بیا اغان بعد حضرت عمر رضی الله چې دا آیتونه نازل شول اغان بعد به حضرت عمر رضی الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې ډیر ټټ وژغیدا الله پاک چګ आवाज ورکړو بلند ربدار आवाज ورکړو لشکي आवाज الله پاک چګ ورکړو نو به باغ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې خبره کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام به تو فرمایل چې عمر څه دی وي مو ته خبره نه اوریدله عمر څه دی وي مو ته خبره نه اوریدله عمر څه دی وي مې تو خبره نه ولا هغه به حضرت عمر رضی الله عنه आवाज چک مو غټ نو غیب بیا وروري ته چې رسول الله مو داوي بار به نبی علیه الصلاه والسلام پته بینه کوله اول ته کی وی چې نبی علیه الصلاه والسلام ته غیب علم د حاضر نظر د ارچ شاور وی اوس چې ارچ شاور وی عقیده دی جوړ کړي چې څومره فقها تر شوی دي چې څومره غټ خلق تر شوی دي علما تر شوی دي او جمهور دا فتوا دو چې به نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر نظر نه ده که څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام د حاضر نظر عقیده لري دا کافر ده لیکن بیا یې چې حاضر نظر ده بیا دا موږ فتوا نه دو دا د ټولو فقهاو فتوا دو موږ چاته کافر نه یو موږ صرف بینو که چا داسې عقیده وي چاته دا نه یو چې ته کافر یې صرف بینو وي چې عقیده دی چې دا ولرله بیا به ته تشوي بیا به ته دا مسله وي او دا خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر نظر د څه دعا چې ته نه غوړې حالته ور وی عجیبه خبرې شروع کړي نو به نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې حضرت عمر رضی الله عنه خبره ته کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام به ته چې و مې نه ردل څه دی دی چې ور وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مرزو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته مدینه کې پروت موږ حالته نه چایته یو ور وی عجیبه خلق دي بهرحال نو چې وسړی کې بدعت وی شرک وی نه دی غیل منس قبلیږي نه دی غی حج قبلیږي نه دی غی زکات قبلیږي نه دی غی حج هیڅ شای نه قبلیږي صفه خبره دو بدعت داسې شای ده چې دا هر څه ختم کوي بدعت نه بزون بچ کوي بهرحال دا رنګي و بل صحابي بری کیږي حضرت کیس رضی الله بری کی حضرت کیس رضی الله بری کیږي چې کله چې دا آیتونه نازل شول بیا هغه بس کور نه سره وروتال نه کور نه بنر وتال ویلی دی وجه منر وتال چې داسې نه چې زه کور نه بریو زم د نبی علیه السلام غي आवाज چګو داسې نه چې مو خبره کړي نبی علیه السلام په مخ کې می چګ आवाज سره خبره کړي او بیا حالت مو ټول اعمال ظاهر شوی نبی علیه السلام ورته معاذ رضی الله ته چې هغه کیس پاته نه لګي چې چته ده معاذ بیمار خو نه ده
حضرت معاذ رضی الله ته وی چې مو خو ګاونډي ده خو مو ته پاته نشته بیماری مو ته علم نشته پاته وشوله نو ویلې نرسي هغې خپل مدعا ته بیان کړه چې یا رسول الله مو اواز چې دا ډېر چک ده دې وجې زه کور نه روزنه داسې نه چې تو په مخ کې مونه خبرې وشي او ټول اعمال مې ضایع شي. نبی علیه صلات وسلام ته وی چې ته د جنت خوشخبري ته جنتي سړی. نو د نبی علیه صلات وسلام په مخ کې هغې په اواز نه بو اواز نه چګای مو خبره کوله چې موږ ولا صاحبون لوړو نو شریف تو دمره سیاست د دې په دماغو کې چې غزو کې مدینه کې نورې ویلې قرآن حکم دادا چې ته به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې आवाज نه اوچتای دیږي په आवाज باندې په خپل आवाज نه اوچتای دا ولیتنه و شریف تو ګټل عمران خان دوی ګټل خپل اعمال ضایع کول هغه خو بیا عربیون وو هغه بیا ونی ول هغه خو د ټکی آی چې پاکستان خو نه دغه خو د ډایرک نسی چې وای ټکول شي وپړه سوال جرمني په ولا غولي جلو ته رومندل بیا حالته کېدل چې به موږ سره سعودي ډېر ظلم وکړو اخو دا نه مني هغه خو چې ته غزو کې لوټ شي هغه دغه پنسي منسي تړلي فورن تی چې لری کا آلته موږ دي چې ما تړای پنسي ما چوي دا بنگړي ما چوي دا مزي دا به بیا ارته چولي پوزیشن دا پوزیشن جوړ دا نو غزو کې فورن هغه دې نه پرې کوي الکه د پړی کې څه پوزیشن ده په دا کړي کې څه پوزیشن ده په دا مزي کې کوم پوزیشن ده کوم ته داسې ډونالد ټرمپ ته نه جوړیږي چې ته پوزیشنونه ورته لټای نو بهرحال دا شیونه نشته اسلام کې بیا ما کوي نو غي وجه بیا هغه عرب چې هغه په موږ ولا پاکستانیانو منته سختی وکړه هغه باندې جرمني ورغولې هغه قید کړل بهرحال غلط आवाज کول نو دویمه خبره دا چې د دریم اصول دا بیان شول آداب دا بیان شول د نبی علیه الصلاۃ والسلام आवाज نه بو خپل आवाज نه چګای او څرنګه چې تاسو و بل سره خبرې کوي چګ आवाज کې داسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چګ आवाज کې خبرې ما کوي دی وجنه چې مدینه ته لوټ شي غزو کې به ډېر احتیاط سره او ډېر ورو आवाज سره رغېږي امره ولا نیم لوټ شي هغه به شاعرۍ پکې شروع کړي غوږ کې ازونه شاعرۍ کې خو چې تای به چې دا مولا دا د کې سړی توپ نشته دا نه ده خبر بهرحال حکم دادا موږ خو به قرآن بیانو که څوک سي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله دا نور صحابه کرام مبارک چې بشک هغه خلق چې هغه خپل وزونه ټیټ کړل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا هغه خلق چې الله پاکي خالص کړي دي د زړونو تقوی دي پر لهم مغفرت و اجر عظیم ا دې د پر مغفرت او ډیر لوی اجر ده اجر عظیم ده د مخ کې ایتونو باندې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم دا ایتونه چې بشک هغه خلک محمد صلی الله علیه وسلم چې د وجرو چړته ورا ټکه داسې دا چې دا مخ کې تهیل شي ازداد نه دا چړته تهیل شي عربی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبو خلق ارتل مسلې پاته بینه کوله مسلې پاته مینه کوله به چې کوم صحیح مؤمنین وو کوم غزو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام آدابونه خبر وو دا آداب بری کې دا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کله داسې و چې خپل وجری کې وو لکه نمبر به چې نن به حضرت عائشہ رضی الله وجری کې نن به سودا رضی الله وجری کې نن به زینب رضی الله وجری کې نن به خدیجه الکبرى رضی الله وجری کې خپل وجری کې به مخ کې داسې ونه یو ټاټ پر لګیدل نو پردا برجوړه ووار باغه به مسلې ترتل به چې کوم صحابه کرام ورتل کا صحابه کرام هغه به چې پاته کوله کنه هغه به وجري مخ ته ودرېدل کنه هغه به لږ غونته आवाज وکړه شوشتا आवाज سره یا رسول الله یا نبی الله محمد رسول الله داسې आवाज به وکړه چې څه مسلې پاته به کوله خو لیکن نیم به داسې چې دهتیون ورتل دهتیون د عربو دهتیون هغه به چګي نورې ولې یا رسول الله یا نبی الله محمد رسول الله چشول علی دوری مسله پاته کو نو هغه منته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف و ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو کله کله داسې چې وਹੀ بو پر نزل دلا آلته بو وਹੀ نزل دلا وਹੀ کیفیت بو آلته نه بو دای نوري شروع کړل یا بو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطهرات سره په څه معاملات کې لګیا او مصروف پو دی بالته نوري شروع کړل یا بو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کور کې کول اجره کې به کول د سنت وغیرہ نوافل چې دي دا په جماعت کې نشته دا په دې حکم په څه کې دا خپل کور کې دا لکه حدیث کې چې کوم سړی چې سبي سنت په کور کې بیا دا روشي الله پاک بو کله د دې رزق تنګ نه کی
چې سبي سنت کوي. او بل حدیث کې چې رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فيها چې د سبي 2 رکعته سنت چې دي دا دمره اهم دي، دمره اهم چې د دنیا او دنیا کې څه دي دینه دا بهتر دي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوافلو کې مصروف و، دی به هلته نورې شروع کړي. نو بیا دا حکم نازل شو چې کچېرې دا خلک د وجرو چړته تو تواس کوي اکثرهم لا یاکلون، دا داسې دي چې دا عقل نه لري، ډېر داسې دي چې دا عقل نه لري. ولې عادیتونو کې به عقل چېرته چې دی به نبی علیه السلام عبادت کې ډسټربینګ جوړوال. ولو انهم صبروا کچېرې دا خلک دومره صبر وکړي حتی تخرج الیهم، حتی چې ته د دې طرف ته روزي لکان خیر لهم، دا به د دې پر ډېر بهتر وي. والله غفور الرحیم، الله پاک ډېر مغفرت والا ده او ډېر رحم کوونکی ده. دې وجې نه دلته نه فقهاو هم یوه مسله اربوسلې چې که ته یوه سړي ته ایر شي کور ته پیله به دروازه ټکای، یو ځل به دروازه وټکای سایډ ته به ودرې، رونه وتل بیا به دروازه وټکای سایډ ته به ودرې، رونه وتل بیا به دروازه وټکای سایډ ته به ودرې. که 3 ځله کې دا نر وتل بعض بیا به څه وکړي، بیا به پرېږدي. موږ ولا څه ترتیب وي، لیونا دي وچی، یا به څوک دام ترړي یا به بچا دام ترړي یا به څوک جوړي چې ته اوس ته برڅي څه شي ته برڅي. دا به که ته اوده وې ټکه 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 اروای به سئ زه تر غونه زه ډېر لرې نه رغونه. او سړی به آرام کوي، ډېر معاملات وي، ډېر به مصروف وي. نه مو ته به خامخا بوسي. نو داسې نه دی پیچار چې څرنګې توسې انسانونه داسې هر سړی انسان د هغه به آرام کوي، کور کې به معاملات وي، کور کې بیچار وي. چې یو سړی د ترونه وځي نه مو ته به خامخا وځي، مو ته به دا ټیم خامخا کوي، دالې به کوي، درې به کوي، ډېر تنګون وي. بهرحال بیا سړي ته پاته ولګي چې کله پر شي داسې نه دی پیچار. دې وجې نه فقها دلته نه دا مسله هر بسلی دو چې به چا کور ته ارڅی به شوشتا 3 ځله دروازه ټکوي، که روته خوشا که نه روتل بیا بعد کې بیا یې ته روشه چې تو چارې دي خو هغې هم داسې چارې دي. او دا یو وی چې که نبی علیه الصلاة والسلام تاسو ته خپله رووځي هغه بیا دی دپاره ډېر بهتر ده. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول الله. اچھا دا آیتونو شان نزول څه ده؟ دې آیتونو شان نزول دا ده چې قبیله بنو مستلق داسې وه چې دا د مسلمانانو ډېره مخالف وه او د اسلام ډېره خلاف وه، د نبي علیه السلام ډېره خلاف وه. نبي علیه السلام ته پاته ولګېدله چې د مستلق قبیله چې دو دا څه کوي، دا حمله کوي په مدینې منتې او جنگ د پر ارض شاته یور دي. نبی علیه السلام څو جاسوسون وشتول تجارت په صورت کې یا اسې چکر په صورت کې، هغه صحابه کرام روړل جاسوسي وکړله، ټولې خبرې وکړلې. نبی علیه السلام ته راغلل چې یا رسول الله خبره چې دو دا ډېر په حقیقت منتې دو، خبره په حقیقت منتې دو، دی خو موږ سره جنګ کوي. نبی علیه السلام ته دا د 5 هجري اخري خبره ده، 6 هجري سټارټ خبره ده. نبی علیه السلام ته چې شاه چې دی موږ سره جنګ اراده لري خو داسې به وکړو چې موږ به پیله په دې منتې حمله ایر شو وبوی کو. نبی علیه السلام 1500 صحابه کرام سره هغه ځای ته لوړل، هغه ځای ته چې لوړل په هغو خلکو منتې حمله وکړه چې هغو ته پاته ولګېد اوس مخروپۍ. نو هغو فورا څه وکړل، سلنډر شول، تسلیم شول، هتیار یې وغورځول او ټول کې ټول مسلمان شول. چې ټول کې ټول مسلمان شول دا غزوې ته غزوه بنو مستلق ویل کېږي او غزوه بنو مریسیع ویل کېږي. هغه دې وجې چې د دې چې کومې علاقې کې دی راو د هغې علاقې نومه مریسیع وه، دې وجې نه په کتابونو کې یا غزوه بنو مستلق ویل کېږي یا غزوه مریسیع ویل کېږي. بهرحال خو هغې ټیم کې بیا عادات دا و چې کوم نقد مال به لکه چندي شوه، سونا شوله، دینار شوال، نقد پیسې به چې وي د دې زکات جمع کول چې دا به مالک خپله جمع کول. او نوره داسې شول چې زناورون شول، د بغاتو وشر شو، د غنمو فصل وغیره وشر شو. دا څه بو دې منتې به یو کاس مقرر و مسلمانانو طرف نه عامل به و هغې به جمع کول. اوس چې کله دا غزوه وشوله د نبي علیه الصلاة والسلام یو ژڼکا صحابي و ولید ابن عقبه بن معیط رضی الله عنه. نبی علیه الصلاة والسلام دې ته دا ډیپټي ایر کړله، دا ژڼه جوش کړم چې ژڼه وي به د لشکي جوش وي، ته وایي چې ته به څه شکایت ته به دغه زکات ارټولای.
نو دا ډېر خوښ مو چې مو ته خو دا میلاو شو زه عامل شوم لوړلو باز جذبې کې چې کله غضبون مشترک پیله خو ګوشي لوړل په جذبې کې هم سوچ نه وکړو بس و چې مو ته نبی علیه صلوات والسلام فریضه وکړله ورسول زونه چې کله ورسول خو چې کله هغه قبیلې ته نږدې شول بیا دې ته پاته ولګېدله چې او ته خو ګوشي رغولای ته خو ګوشي رغولای په دې قبیلې کې خو تو پیله خلکو سره دښمني دو ولته نه قبیلې وله چې هغه ویلي چې د نبی علیه صلوات والسلام کاس الروون ده هغې سفیر الروون ده استقبال لپاره بری ودرېدل چې استقبال لپاره بری ودرېدل اوس دا په ګوړې سور ده روان ده هغه کسان استقبال ته یې لوړ وو چې کومو سره یې دې دښمني وه دې ته خو الرډي سوچ یې راغلی چې او دا خو ته ګوښې داسې نه چې مړ دي کې چې هغه کسان یې ولیدل او واپس د زونه واپس روغله واپس هغه کسان پسې دي چې کوم استقبال ولې لوړ دي دا مخکې هغه پسې دا مخکې هغه پسې روان دي چی عوض ورسې هغوی څټ ته نفسې لوړل بیا یې پرې شول دا چې هلته مدینې تر ورسېدل هغه نبی علیه صلات وسلام تر ورسېدل نبی علیه صلات وسلام ته چې څه دی وکړه دې ته چې یا رسول الله هغه قبیله چې دو هغې څه وکړل هغه خو مو حملې مو قتل کوونې دې پره تیور وو پیله نه اډوانس کې لوړ وو او صحابه کرام وایي چې او دا خو اوس مسلمان شوي دا ځین چې بیا مرتد شوي دي چې بیا څو دی پسې څو دی بیا دی سره جهاد کوو صحابه کرام ټول بیا پسې تیاری وکړل روان وو هغه رسېدې هغې قبیلې والا یو نماینده راغله څرنګه خبر دو یا رسول الله موږ ته خو پاته نه ولګېدله تو چې کوم نماینده و هغه روغلل د قبیلې سره تر ورسېدل خو بیا موږ نه واپس روغلل چې کوم موږ وی چې زکاتونه وغیره بیر کو دا واپس روغلل موږ ته پاته نه ولګېده چې په څه وجې دا واپس روغلل او ټوله خبر ورغله الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې یا ایها الذین آمنو ای دی ایمان والا خلکو ان جاءکم فاسق کچېرې توس ته اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ترجمه لیکلی دو چې یو کچا سړی روشي کچا سړی زه ثابت او فاسق نشي اله نو بنبأ یو خبر وړي فتبینوا بیا هغې تحقیق کوئ ان تصیبوا قوما بجهالة داسې نه چې تاسې ورسئ د خپل جهالت د وجې وقوم ته نقصان فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین بیا چې تاسو څه کړي وي په هغې باندې بیا تاسې څه شوئ پریشانه وئ واعلموا او خبردار شئ ان فیکم رسول الله او تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود ده لو یطیعکم فی کثیر من الامر که رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو اطاعت وکړي ډېرو حکمونو کې لعنتم تاسو په مصیبت کې شئ ولكن الله حبب الیکم الایمان خو لیکن الله پاک پسند کوي تاسو ته پر ایمان وزینه فی قلوبکم مزین کړه دا ایمان تاسو زړونو کې وکره الیکم الکفر او تاسو ته پر کفر څه دا نه پسند کوي الله پاک والفسوق او فسق دا نه پسند کوي والعصیان او ګناه نه فرمانی حکم عدلی نه پسند کوي اولئک هم الراشدون خو لیکن دا خلق څه دي صحابه کرام دا د هدایت ولدي فضلا من الله فضیلت ولدي الله پاک طرف نه فضل ده و نعمت او غټ نعمت ته والله علیم حکیم او الله پاک ډیر علم ولدا او ډیر حکمت ولدا وان طائفتان من المؤمنین چې چیرې دوا جماعتونه د مؤمنینو دا خپله کې جګړه کوي بېغو ماس کې صلح کوي صلح ډېر فضیلت ده چې دوه مسلمانون جنګېږي دوه مسلمانون چا روغ کړل حدیث کې درومي چې نفلي عبادات چې څومره دي هغه نه ډېر اجر ده مثال دا که یو سړی ده لا کروڑ رکعته دي نفلونه لمونځ کړی ده که نه خو دوه مسلمانون یې جوړ کړل که نه دا کروڑ رکعتونه چې نفل دي کړي دي دا نه دا بهتر ده نو د دو مسلمانونو رغون دمره دي او بیا که تاسو ته پاته لګي چې یو ګروه ده خپله کې یو بل په زیوتا دي بیا چې کوم زیوتا کوي هغې ته چې ته زیوتا کوه داسې مه کوه زیوتا مه کوه او چې کوم سره زیوتا کېږي هغې ساعت تېر کوه نو دا مسله اصل کې دې آیات نزول داسې ده چې نبي علیه السلام تبلیغونه تاسو خبره روانه ده شوه نبي علیه الصلاة والسلام غټ دشمن چې رئیس المنافقین د منافقینو سردار عبدالله ابن ابی دا د اسلام مخالف و دشمن مخالف و د دې داسې شکل و داسې چې تو به یې ته وکتل که نه داسې وچ پونه که به روب په تو روغله داسې روب مرغوب شکل یم لکه یو نیم سړی هغې شکل داسې وي ډېر شریف سړی و چې شکل نه ته وکسې تا یې نه وډو شي چې دا څه بلا منتې وړېدله نو دا داسې لوږه بلو وه بهرحال نو نبی علیه السلام صحابه کرامو سره نستو چې یا رسول الله دا خو اسلام ته نقصان رسوي او منافق ته ډېر غوټ څه چې موږ لوټ شو کوندې ته چې خپله ایر شي ایدي کور ته دوت ایر کې د اسلام چې دا مسلمون شي
نو ډیر غمونو نه بخلوص شو، ډیر شیطنت نه بخلوص شو او اسلام ته به دی فایده ورسی. صحابه کرامو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مشوره ورکړه. هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې څای چې موږ ټول شو تبلیغونه عمومي ګشت هاروغلو، خصوصي ګشت هاروغلل شنه خصوصي ګشت یو کړل سپیشل پسې لوړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ذکر ورسېدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل خرمنتی سور و اخرن ما عفیر و عفیر. اوس دی څه وکړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ورسېدل، د خپل هغه کور چې هغه حجرې نه مخکې نوستو نوره کسان مسانې سره نوستو، دی چې خار ولیدل د پیزې داسې بان کړلې، پیزې بال کړلې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا خارې ونه پېژنده. او وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا خارې ونه پېژندل، وی چې او دلته لرې شه دلته نه لرې شه د تو خره نه ډېر کسو بوی مو ترسي. وفیر خرته اکسو وی، حالانکه وفیر داسې خار و چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دی دنیا نه لوړل هغه خار دمری شور و چې هغه بوتلال د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حجرې مخ ته به درېدل، کله یوې حجرې مخ ته کله بلې حجرې مخ ته، کله به د مسجد نبی مخ ته درېدل د مسجد نبی. خو چې هغې ته پاته ولګېده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مسجد نبی نه روځي او نه خپل حجرو نه روځي، بیا خار لوړل یو داسې غار غونتی و هغه نه یې زون تیل کړل، خودکشي یې وکړه. دومره وفادار او دې ځای ته وی چې تو خره نه بوی سي. هغه صحابه کرامو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه هغې ته ووی چې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام خره ته داسې ووی چې تو نه بوی څي، حالانکه دا خار چې دا خو تو نه ډېر ښه ده، د خره تو خوشبونه خو د دې خره دا بوی چې دا ډېر شوشته ده. اوس دالته کې چې دا خبره وشوله هغه عبدالله بن ابی سره نیم مسلمانان نوستو که نه، آله خپله کې مسلمانانو لږکې خبرې مې تو وشولې، بس چپلې پکې وچلېدلې، لږکې لړۍ غونتې سره جوړه شوله. الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې وان طائفتان که چېرې دوه ګروپونه من المؤمنین د مؤمنینو اقتتلو د خپله کې جنګ وکړي فاصلحوا بینهما بیا دې منځ کې صلح کوئ، فان بغت احداهما علی الاخرى که چېرې یو سرکشي وکړي په بل منتې فقاتلوا التي تبغي بیا تاسې هغې سره جګړه کوئ چې کوم سرکشي کړي وي حتی تفیع الى امر الله حتی چې دا واپس روشي د الله پاک حکم ته. فان فاءت فاصلحوا بینهما که چېرې دا د الله حکم ترڅي بیا د منځ کې صلح وکئ بالعدل عدل سره واقسطوا انصاف وکئ ان الله يحب المقسطین بشک الله پاک چې دا انصاف کوونکي خلک پسندوي. انما المؤمنون اخوة څومره مؤمنین چې دي دا ورونه دي خپل منځ خپله کې فاصلحوا بین اخویکم تاسې صلح کوئ د خپل ورونو منځ کې واتقوا الله الله نه وډر شئ لعلکم ترحمون شاید چې تاسو باندې رحم وشي الله نه وډر شئ. نو صلح ډېر اجر ده. دوه وړکي جنګېږي که نه بیا د نیم خلک داسې کوي چې هغه کسي چې ودره د وړکي دوه جنګوي دا شای نه ده پیچار دا شای نه ده پیچار پلیارې چې ته دوه کسان جنګېږي خپل خلاصونې کوشش کوئ. وړکي خپله که جنګوی ما دا معمول دا عادت د موږ معاشرې کې شته ده چې برون شي ته داسې وکړه خپله کې به جنګي دا شی ټیک نه ده. یو طنزیه مزاق چې تو ته پاته ولګي چې لږ کې وړکي دلجویي وشي هغه وشي خپله کې زید نه پرېوځي بیا وکړه سبقه یې لږ کې وکړه. نو چې دوه وړکي هم جنګېږي هغه هم پلیارې خلاصوئ. نو اسلام خو منع کړی د زنورونو جنګونې نه یې منع کړی دو. امره ولا څوک سپي جنګوي څوک ریچ جنګوي څوک بټېرې جنګوي څوک چرګون جنګوي او بیا په هغې باندې پیسې لګوي دا جودو دا حرام دي دا جنګون هم حرام دي او دا جودو. ها نور شورونې چې دي ادب المفرد کې کتاب المفرد کې امام بخاري رحمت الله علیه دی وصحابي کول نقل کړه ده چې هغې به مرغۍ شورولې نور د دو شیونو چې ته شورای او هغو ته مړی هرڅه خیال یې کوه شي به دې کې څه نشته خو داسې نه چې د کبوتربزۍ شروع دي د پنجاب کې تاسې وکسئ هغه پوره ټیم په لګوي او مړي پورې کوي او نه لمونځونو نه خبر وي نه او داس نه خبر وي به دا شی ټیک نه ده. امره والا نیم ویي چې کپتار یې ما شروع دا سپیري دي ایته سپیرې میرې نه دي خو چې تو نه وژې نه پوتې کېږي او ته دومره پکې نه مصروفه کېږي چې لمونځ او داس دې نه پوتي نوره که به یو سړی شوروي بیا هغې دپاره اجازت شته ده خو چې هغې خیال کوه شي. الله پاک د عمل کوونې توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.